چې چا دوه بیانې وې ته طلاق ورکړای مهاجر صحابي په نکاح شي ورکړه چا دوه کورونه یو کور هغه ته ورکړای چا دوه باغونه یو باغ هغه ته ورکړای چا شکارو باغو په خپلو کاروبارو چې جان سره شریک کړو کاروبار او ته مهیا کړای دو زندگی آسان کړه او فرمایي چې کله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مواخات مدینہ قائم کړه دیو انصار صحابي لاس یونی ولای دیو مهاجر صحابي په لاس سے لاس ملاو کړای چنن نبات تاسو خپل منځه سره ورونه یو ابل سره بشګړه کهو فرمایي مدینه منوره چې اوس او خزرج قبیله دوه غټه قبیله وي چې دوه په منځ غټ اختلافات وو ډېر قتل او غارت په چسلاو ډېر مړي سره کړیو پلار نکانو لانجې وي خو چې کله حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام الله محبوب دام وقات مدینہ قائم کړای اتفاق خلکو ته ورشولای خوشلت من محبت خلکو ته ورشولای فرمایي د په برکت سره الله پاک پر ټول مدینه منوره شه امن پیدا کړای هغه نفرتونه هغه لانجه هغه جګړه الله پاک په خوشلت باندې بدل کړي حسد نفرتونه الله په خوشلت بدل کړو یو بل سره ورونه اصلو یو بل سره مینا پیدا اصلا هغه قبیله چې هغه قبیله وي قتل و غارت بیا کولای چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام انسانی حقوق ورشول همدردی ورشولا یو بل سره د همدردی جذبه ورکړه یو بل سره قربانی جذبه ورکړه او دغه انصار صحابه جذبه وکتل دو خلکو چې خپل بی بیان پرې کا خو شو ورکړي خپل کاروبار چې جان سره شریک کړو خپل کورو چې جان سره شریک کړو چې دا اتفاق او دا خوشلت او خلکو وکتلای فرمای هغه قبیله چې جګړې بچي هغه پلار نکانو راسه ها جګړې او قتل و غارت و بچي نو هغه الله پاک په منځ صلح پیدا کړه او امن پیدا سلای فرمایي چې ایوا بل سره همدردی خوشلت دا د دین اسلام اهم حصہ ده دا د مسلمان حق تا یو مسلمان ته چی ضرورت تا یو محتاج دا یو مسکین دا یو یتیم سلای ویسے رازق الله دا والله کریم تا ما دلتا ازمایش طرف ته ولیو چاته لږ وردا چاته ډیره وردا څوک غریب دا څوک امیر دا نو الله پاک تاو ماتا د ازمایش ته چې آیا ته څوره ما بندگانو سره امداد کولای سي څوره ما بندگانو سره جکم دا قربانی کولای سي امام فخر الدین رازی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې اسلام صرف کلمه نام نه ده چې تا کلمه ویلا او ته چې ما اسلام قبول کړه نه نه بلکې نیک اعمال په دې بخپل جان عادی کیا خپل جان بروزدای کیا برے اعمال نه بخپل جان بچ کیا یو غریب مسکین سره یتیم سره شګړه بکیا مسلمان با هم مینا به حضرت چاچا بل چا سره به همدردی کیا دا کامل اور اکمل مسلمان دا او چې تاسو صرف کلمه ویلې وا نور نیک اعمال دې نه کولای بل چا سره شګړه امداد دې نسلا کولای فرمای بیا په دې باندې پوهه چې تا کامل مسلمانی لانه د مندلې ته کامل مسلمان نه نو الله کریم دې مستیوا بل سره قربانی کولو جذبر نصیب کی صحابه چې دانن نام دا ها تر قیامت پورې به دو نامي دو قربانی ورکړي دا نه دورا دولتونه وسره نه دورا چکم دا بنگله او ګاډي وی وسره خو چشاو درو چې اخلاص یو مسلمان ته بچ کمی وا ها یو مسلمان باندې بچ درد او اب خپل درد ګرځنای
بیا خپل کمی ګڼله، خپل جان به مشقت ته اچولای، بل چاته به راحت او سکون رسولای، خپل جان بیا تکلیف ته اچولای، بل چاته بیا تکلیف نه ورکولای، بل څوک به ازمایښت نه اچولای.